الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رمضان شپه داخله شوه سال رمضان دی نن شپه ده بېګاله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله اعلان کوي ملائکه اعلان کوي یا باغی الخیر اقبل ای د نیکو کوونکیا را مخکې شه نیکان را مخکې شئ الله څوک نیکي کوي او څوک عبادتونه کوي یا باغی الخیر اقبل ای نیکو کوونکیا را مخکې شئ تاسو وا یا باغی الشر اقصر ای بدي کوونکیا ګناه کوونکیا مخکې دې ډېرې وکړې الله وایي بند شه مخکې مه راځه نور ګناهونه به نه کوې دومره منځونه دې قضا کړي دومره زندګي دې تباه کړه دومره ډرامې فلمونه دې وکتل دومره دروغ دې ویل دوکې دې وکړلې یا باغی الشر اقصره ای شر کوونکیا ګناه کوونکیا بند شه نور مخکې مه راځه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رمضان راشي او بیا دا شری سړی د ګناه نه منع کېږي بیا هم ګناه کوي نو جبریل خیرې وکړې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په امین ووایه چې الله دې تباه او برباد کړي هغه سړی چې میاشت رمضان پې تېره شوله او الله ونه بخښو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل آمین الله دې داسې سړی تباه او برباد چې میاشت رمضان هم تېره شي بیا هم د الله سره صلح ونه شي تعلق یې جوړ نه شي او الله ورته اعلانونه کوي چې ګناه مه کوه بند شه نور مه راځه مخکې او کوم چې نیک خلک دی هغوی ته وایي مخکې راځئ او حدیث کې راځي رسول الله صلی وسلم فرمایي ولله عتقاء من النار او د الله لپاره هره ورځ د جهنم نه خلاصونکي جهنم چاله واجب شوی خلاصوي اعلان کېږي هره ورځ دومره بندیان ازادوئ جهنم نه ازادوئ کس ایمان راوړی مؤمن دی ګناهونه یې کړي جهنم ولا واجب دی الله وایي ازادوه ملایکو ته وایي ازادوه نو په دې ورځ کې ته مه ازادول کوه چا څه جرم کړی زیاتی کړی په چا دې حق دی غریب دی معافي ورته وکړه چا څه دې ظلم کړی معافي ترې نه وغواړه الله لپاره خلک معاف کړه الله دې معاف کوي تم خلک معاف الله غفور دی په دې باندې بني اسرائیل کې یو سړی جنت ته تللی صرف خلکو ته معافي کوله الله وایي څه عمل دی ویل هېڅ هم راسنی ویل څه خو به دې راوړي ویل دا مې راوړي دي چې خلک مې معاف کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الله ورته وفرمایل چې ته خلکو ته معافي کوې زه ستانه ښه غیرت یم دا معافي زما صفت دی الله یې څومره ګناهونه دې کړي زما ترې درګذر دی زه جنت ته لاړ شم معافي کړه نو چې الله معافي کوي او بندیان د جهنم نه چې واجب وي ولا یې هغه ازادوي نو ما ورته پکار دا څه کوي وذلک کل لیلة د الله نبي وایي هره شپه د رمضان دا اعلان کوي چې نیکو کوونکي را مخکې شه ګناهونه والا بند شه او د جهنم نه خلک ازاد کوي دا هره ورځ اعلان کوي هره شپه دا اعلان کوي بهرحاله دا بهترینه میاشت ده دې کې عبادت کول پکار او دا ډېر وخت هم بس دی د دنیا منډې تړلې والې دا ورکوي الله له دا میاشت الله له ورکوي چې په دې کې به صرف تلاوتونه وي کله کې درس کېږي جوماتونه کې هغې کې یا مدرسو کې درس کې شرکت کوئ دا نه ده چې ته د 15 شپږ ګنټې نه 3 ګنټه کښېنه 10 منټه کښېنه نور کار ولټوه دنیا کارونه را مخکې کوه درس ته خو یې کښېنه څه پته لګي دې میاشت کې موږ فیصلې کړي لس میلاوي لیلة القدر د ټول کال بجټ جبریل له ورکوي د دې کسانو روحونه والی اختر ته یې ونه رسوئ د اختر اوبه دې ونه نشته دا په پلاني رمضان دا په پلاني دا په پلاني دا د اختر ورځ دا په دې ورځ مړه کوي د ټول کال بجټ لیست وله ورکړي د مرګونو چې دا بنیادمانو د دې فیصله شوې ده نو فیصله هم داسې نه چې شوي او موږ بازارونو کې ګرځو ځکه زلمي روانې وایي راځئ چې ځو چکر له روژه به لنډه کړو ظالمه چکر له څه دی جومات کې کښېنه یو سپاره تلاوت وکړه ذکر او اذکار دې باندې روژه لنډه کړه روژه دا شی نه لنډه او دا موبایل بله جمعه کې مې هم درته وي دې موبایل له بلکل طلاق ورکوي یا یې خرڅ که دا غټې تختې او په خپل اولاد یې وخورئ په نیکان یې وخورئ په خپل مور او پلار یې وخورئ په ګاونډیان یې وخورئ صدقه پکې دا په فرض بدلیږي نفل دا په فرض بدلیږي او فرض په یو بدلیږي یو فرض مونږ کړی لکه اویا چې
نو بهرحال او ګناه لدې نه کېږي نو بند یې که تاله ورته ور واچوه بس بند او سوال که چې الله همیشه مې اخلاص نو کونی به رمضان کې خو بد دي که چې کم از کمه دا رمضان تعلق خو د الله سره جوړ شي نو بهرحاله میاشت رمضان ده نو که واړه یې که زاړه یې کور کې زنانه یې هغوی باندې تقسیم وکړئ بچیانو ده ته به دومره سپارې وې دا بل به دومره وی ته به دومره قرآن ختمې ته به دومره ختمې تقسیم وکړئ هر کور کې مدرسه قایمه کوي چې دې رمضان برکتونه خپل الله پکې خوشحاله کړو او کورونو ته خیرونه راشي زما او ستا د دې عمل برکت به او د دې اثرات به الله په دې ټوله دنیا خواري او خصوصا به په دې ملک الله خواري زما او ستا د تعلق د الله چې زما او ستا د الله سره تعلق برابر شي کېدای شي دغه تعلق مع الله د دې ټول ملک پاکستان د هدایت او د امن ذریعه وګرځوي ثواب به ما تعالی راکړي نو ټول به عزمو الله دې د عمل کولو توفیق راکړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا